تمام کتونکو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې. لطیف الله افیشل نه تاسو ته مخاطب شوم یو وارې بیا. ډېره موده بعد مې یو داسې علاقه ولیده چېرته چې به ګڼ شمېر د خښتو بټۍ به وي او دا هغه بټۍ به وي چې د دې ځینه به نمبر 1 خښته به تله. خلکو به راغوښته او سپیشل اوس هم چې کوم دی په کوهاټ روډ باندې که چېرته تاسو ځئ نو تاسو ته خو به یو خوا ابادي ښکاري، ښار به درته ښکاري، خو د دغې کوهاټ روډ شاته چې کومې علاقې دي په هغې کې پټې هغه بټۍ د خښتو چې هغه نن هم آباد دي تاسو کتی شي دلته کې. او زه به تاسو ته ویډیو اخوا واړم. ګڼ شمېر ملګري هم موږ سره د دغې علاقې موجود دي. د عطا محمد ګډې موږ ورته په پښتو کې عطا محمد ګډې وایو، خو هسې دا په لیکلو کې راځي ګډې عطا محمد. او بیا د دغې علاقې مطلب د کوهاټ روډ چې څومره هم علاقې لکه هغه قمردین ګډی ده، اچر دی، بادر کلی دی، کوم چې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا کلی دی، د هغې د پیدایش ځای ځایګی دی. ورسره مخکې که موږ لاړ شو نو بیا کوهاټ اډې نه وړاندې باچایانو ګډی، سکیم چوک، او بس مړه بیا مې ځان نه سم کلنډر جوړ کړو که نه. کتو کې خو به تاسو ته ډېر داسې خوارې لګي، خو دا خوارې نه دي. د دغې کچه کندو په وجه باندې ګڼ شمېر بلډینګونه ولاړ دي او داسې داسې بلډینګونه چې هغه د چا په سوچ او په ذهن کې هم نه راځي. ولې چې دلته کې داسې مزدوران تېر شوي دي چې هغوی د خپل ژوند سره لوبې کړي دي، هغوی سختې تېرې کړي دي، هم په یخنۍ کې هم په ګرمۍ کې، او خښتې به یې دلته جوړولې. په هغې کې به بیا چې کوم دی بعد کې اوس کې د خوراک مونږ وګورو، په خوراک کې کم ملاوټ راوتې داسې په خښتو کې هم ملاوټ راوتې. د اوس وخت نمبر 1 خښته او د هغې ټایم نمبر 1 خښته په هغې کې ځمکې اسمان فرق دی. په هغه خښته کې که اوس مونږ سټک په چڼی باندې ګزار کوو نو هغه به داسې لکه اوسپنه یا سټیل هغه به پړک کوي. اوسنی نمبر 1 خښته چې کوم دی نو هغې سره په یو ډز سره وماتېږي، خو هر څه ملاوټ شوي دي. تاسو ته پته ده هر سړی چې کوم دی خپل روزګار نه په ټیږې لګیا دی او غواړي چېرې به صرف منظرما او ټوله زما هغه صرف او صرف د ځان نه تاویږي. بهرحال ډېره مننه د ټولو کتونکو اوریدونکو، خوشحال آباد اوسئ. او دا والي جي ګډې عطا محمد تاسو ته به ښکاري اوس هم په دغه علاقه کې دا لاندې درته مزدوران به ښکاري، بیلچه په اوږه روان دي که بیلچه په لاس روان دي، او ورسره لاندې دا وګوره تازه په تازه خاوره اخوا شوې ده. او دا صرف او صرف د څه لپاره؟ د خښتو لپاره. په دې کې د خټو والا خښتې هم جوړېږي او پخې خښتې هم جوړېږي. ډېره مهرباني، خوشحال اوسئ. مازدیګر ښکلې شانتې منظر او پاس به تاسو ته انور سترګه ښکاري چې دا پروزې لګیا دی، ورپسې د خیره ماښام را روان دي. خوشحال آباد اوسئ، مهرباني.